حضرت عمر رضی الله عنه چې امیر المؤمنین دی، یو غټ مرتبه والا صحابي دی، یو ځل د خپل فوج سره روان دی، سربرا دی، په یو علاقه باندې تیرېدو سخته ګرمي ده او یو غټ لښکر ورسره روان دی، د ګرمۍ د وجې نه دا ځمکه ښه ګرمه ده او چې یو مقام ته ورسېدو نو هلته ودرېدو حضرت عمر رضی الله چې کله هلته ودرېدو نو ټول فوج ورسره ودرېدو، ولې امیر المؤمنین دی، د فوج سردار دی. نو ښکته یې کتل، څه وخت ولاړو یو کس ترې نه پوښتنه وکړه، ای امیر المؤمنین خیر خو دی چې ولاړې، څه مسله ده چې دلته ودرېدی؟ ستاسو د وجې نه مکمل لښکر ولاړ دی او ګرمي ډېره زیاته. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي ښکته یې کتل، وی چې ما کله ایمان نو وروړی، ما چې کله قرآن سره نسبت زما نو راغلی نو وی ما به چې په ځوانۍ کې دلته اوښان راوسته د غزې ته، وی ماله به د اوښانو سرولو چل نه راتلو، وی چې کور ته به مې بوتلو اوږي به و، وی پلار به راته ویل چې عمره تاله د اوښانو سرولو چل نه درلي، ته اوښان نشې مړولی نو ته به مستقبل کې ځان له څه ترقي وکړې، ته به څوک وی نن هغه ځای مې چې ولیدو د هغه پلار خبره راته رایاده شو، خو وی چې کله مې اسلام قبول کو، ایمان مې وروړو او قرآن سره مې نسبت راغو، د قرآن باندې مې عمل وکړو، نو وی دا دی د امیر المؤمنین یم، دا مسلمانانو د فوج سردار یم، د مسلمانانو د لښکر مشر یم او څومره فوج را سره دی، وی دا صرف د قرآن د وجې نه چې زما نسبت قرآن سره راغو، الله پاک دومره عزت راغو. ګینې وی زه خو خپله د اوښانو د سرولم نو ما به اوښان نشو سرولی، زما عزتمندو چې چا قرآن ځان سره کو، قرآن یې سینې سره ولګولو، الله پاک یې په دې دنیا کې اوچتی، الله پاک ولا هغه مقام ورکوي چې هغه د ده ذهن کې نه سوچ هم د هغې مقام نشي کولی. د دې د وجې نه خپل قرآن چې دی دا راولو خپلو سینو سره ولګو، قرآن چې دی چې د هغې حقوق او حق ادا کو، د قرآن حق دا نه دی چې تی راولو په خسته شیشو الماری کې باندې کېده، ولې بس ما خسته ځای وله جوړ کړی دی قرآن مې هلته کېښود، نه عزتمندو دا د هغې حق نه دی، د قرآن حق دا دی چې دا راواله دا زده که، خپله یې زده که، چې کله یې زده کړې په هغې باندې عمل هم وکړو، چې کله یې خپله زده کړې بل ته یې وښایه چې هغه هم پې هغې باندې عمل وکړي، د قرآن دا حق. نن سبا زمونږ الله دې معافي وکړي چې دا نن سبا د قرآن څومره بې حرمتي کېږي، دې کې ټول مسلمان ورسره شریک، کفار هسې هم وایي چې مسلمان قرآن شاته کو، قرآن باندې عمل نه کوي، راشه د دې د قرآن بې ادبي وکړو، د دې د وجې نه د مسلمان ملک وګوره، ته مسلمان وګوره مسجد کې مسلمانان وګوره نن څومره تلاوت کوي، په شمار به درته دوه درې کسان میلو شي، هم ډېر کم په 24 ګنټو کې. نو د قرآن حق دا شو، دا نن سبا چې مسلمان ورځ په ورځ ذلیله کېږي، ورځ په ورځ کمزوری کېږي، ورځ په ورځ په شا باندې روان دی، د دې ټولو نه غټه وجه دا ده چې مونږ قرآن پرېښودی. که چېرته مونږ قرآن راواخېستو، په قرآن باندې عمل وکړو، قرآن هم خپلو سینو سره ولګولو، قرآن مونږ شاته پرې نه ښودو، نو مسلمان هم هغه شانتې مخکې به روانې څنګه چې صحابه په مخکې باندې روان. د حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه یو غلام دی چې د 3 ورځو نه د خرڅولو دپاره یې راوستی دی، خرڅېږي نه، ولې کمزوری ډېر زیات دی، او دې چې کله څوک وله راشي څوک یې اخلي نه، نو بیا دې یو نیکه بیبي را روانه وه، هغې واغېشتو چې د 3 ورځو نه ولاړ دی، کمزوری دی، نو راشه دې واخله ځان سره یې کړ، سالم نه مې ولا مسلمان شوی نو، چې کله یې واغېشتو دې زنانه چې دی حذیفه سره واده وکړو، نیکې وکړو، نو بیا دا غلام هم د سره حذیفه ورته وویل چې زه ته آزادوم، ته آزاد شو،
دا سالم ورته وایي غلام بینا ما آزادو زه ته اوس سره خوشحاله یم ولې کمزور چا اخیستو نه وی زه ته اوس سره خوشحاله یم زه به در سره یم بدي ورته ویل ټیک ده چې کله دوی مدینې منورې ته راغه او نبی علیه السلام په لاس ایمان روړ مسلمانان شو نو دی غلام ورسره هم ایمان روړ مسلمان شو چې سالم نه د بیا د نبی علیه السلام نه قرآن زده کولو او قرآن زده کولو د ټولو صحابو نه زیات قرآن د ته بیا یاد بیا یو ورځ داسې وخت و چې څه صحابه هغې په یو سفر باندې ووته او سفر کولو د صحابو یو جماعت دی په هغې کې د جمع ټیم راوړو نو دا حذیفه چې دی یې جمع ته مخکې او د جمع ورک امامتوب یې وکړو او دې کې هغه شخصیات ولاړو صحابه چې حضرت عمر رضی الله عنهم د پسې شاته ولاړ داسې غټ غټ صحابه د پسې شاته ولاړ نو چې کله یې منځ ورکو حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل چې ما ته د نبی علیه السلام هغه حدیث را یاد شو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرين بشک چې چا قرآن یاد کو او قرآن سره نسبت راغو الله پاک به هغه ته یو مقام ورکی اوچتوالی به ورکی نو وګوره د صحت نه کمزوری دی غریب دی غلام دی چې قرآن یاد کړی دی الله پاک دومره عزت ورکو چې د صحابو امام یې جوړ زما عزتمندو مونږ قرآن شاته پرېښی مونږ ته